أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وګو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به دا کلام خوښ کړئ. د دې ویډیوز مقصد صرف شهرت نه دی، بلکې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره یو مختصر کوشش هم دی. تاسو ته معلومه ده چې پښتو ژبه نوی نسل پورا نشي لوستلی. لیکل خو لویه خبره ده، خو لوستل ورله هم نه وردي. دا زموږ مورنۍ ژبه ده او دې سره موږ د زړه د تل نه مینه کوو. پکار دا دی چې پښتو ته موږ هغه حق ورکړو چې د کوم حق دا مستحق ده. په سرکاري سطح باندې هم پکار دا دی چې دې مورنۍ ژبې ته په صوبایي لیول باندې اهمیت ورکړی شي. په کالجونو کې، په سکولونو کې ځای په ځای د پښتو بیانات وي، د پښتو نشریات وي او دا لازمي مضمون وګڼل شي. نن تاسو ته یو ځل بیا یو غزل وړاندې کوم. ستاسو ټایم قیمتي دی، خو دا غزل واورئ. امید دی چې ستاسو به خوښ شي. د غزل مطلع ده: ستا د لمنې نه دې تور پورته شي، ستا د لمنې نه دې تور پورته شي، خیر که زما د سره اور پورته شي. ستا د لمنې نه دې تور پورته شي، ستا د لمنې نه دې تور پورته شي، خیر که زما د سره اور پورته شي. او سترګو کې دومره خاموشي راوله، سترګو کې دومره خاموشي راوله، د کاڼو ګټو چې هم شور پورته شي. سترګو کې دومره خاموشي راوله، د کاڼو ګټو چې هم شور پورته شي. او زړه کې چې اور د محبت وجنما، زړه کې چې اور د محبت وجنما، هومره لمبه شي هومره نور پورته شي. زړه کې چې اور د محبت وجنما، هومره لمبه شي هومره نور پورته شي. او هغه سینه کې وایه پاتې څه شي، هغه سینه کې وایه پاتې څه شي چې طوفانونه ترې په زور پورته شي. هغه سینه کې وایه پاتې څه شي چې طوفانونه ترې په زور پورته شي. او غزله زړه د رقیبانو اوچوي، غزله زړه د رقیبانو اوچوي، چې دیوالونه مې د کور پورته شي. ستا د لمنې نه د تور پورته شي، خیر که زما د سره اور پورته شي. والسلام.